مولوی صاحب 1 لاکھ در کوم په دې ثابت کې قسم د 1 لاکھ مې په جب کې پرتی دي درته در کوم خو قرآن وښیه چې مړی نه اوري. ماته چې دی د قرآن مجید د یو آیت نه وښایه زه به درله دومره څه درکم دومره څه درکم. اوس ورته ګوره حضرت جي سورې فاطر کې آیت نمبر 14 غوږ ورته کېده. الله تبارک وتعالی فرمایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حضرت جي غوږ ورته کېده. ایاز بادشاه ته دی د دې آیت کریمه نه استدلال کړی و. ایاز بادشاه ته د آیت کریمه نه تاسو کړی و استدلال یې کړی. غوږ ورته کېده. ان تدعوهم که تاسو ورته آواز کوئ لا یسمعون ناوري دعاکم ستاسو بلنه دا مطلق دی او دې کې عند القبر هم راغی او که لرې پکې هم راغی. ولو سمعو غوږ ورته کېده. ولو سمعو که چېرته واوري مستجابو لکم قبولتیا درله نشي کولی. اوس دې زه استدلال کوم لږ صبر وکړه. ګوره اول ان تدعوهم لا یسمعو دعاکم یو دلیل. دویم ولو سمعو مستجابو لکم. دریم ويوم القيامة يكفرون بشرككم او په دې باندې تا ایاز باچا ته د شرک پتوه لګولې و که نه ولګولې. باو که تجر وبایي لا یجر. اوس ګوره حضرت جي زما استدلال ته ګوره. لو راضي د انتفاع ثاني خبرې مه کوئ. لو راضي د انتفاع ثاني بسبب انتفاع اول ثاني نفي دی د وجې د اول د نفي نه. ثاني څه دی استیجاب چې نفي شو اول په طریق اولا باندې نفي شو. دا زما سره نحو میر دی دا په نحو میر کې دي. که په دې باندې اعتراض وکړي چې ابن حجر څه ویلي دي چې کله نفي د سبب وشوه انتفاع د مسبب نه کېږي نو هغه بیا دا وایي چې کله انتفاع د مسبب وشوه د انتفاع د مسبب سره نفي د انتفاع او د اسباب مکمل راغله. انتفاع د اسباب مکمل غوږ کېده. استیجاب بالاتفاق منه ده. استیجاب بالاتفاق منه ده چې استیجاب منه شو نو سما په طریق اولا باندې منه شوه. جواب په پښتو الفاظو کې نه وي کې د کتابي حوالې او د قاعدې په روس سره به زما جواب کې. اوس دا ما تا ته پیش کړ زما د صغرا او د کبرا د هر یو دپاره به زه جدا دلیل پیش کوم. د کبرا دپاره مې دلیل پیش کو صغرا دپاره. سورې بقره آیت نمبر 28 کې الله وایي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. دا تفسیر عثماني پروت دی که اعتراض بیا درته خایم. ثم يحييكم د لاندې لیکي د قیامت په ورځ دوباره ژوند دی. دارنګې 5 نمبر آیت دی زما سره سوره انشقاق آیت نمبر 4 والقت ما فيها وتخلت. بیان القرآن 628 پکې لیکي د قیامت په ورځ به مړي چې د قیامت په ورځ پیش کوم یې درته 628 جلدو 628 جلدو راکړه شابه بس خیم درته صبر لاس طریقہ 628 جلدوں کی دا لکھی. اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور سب مردے سے خالی ہو جائیں گے. د قیامت په ورځ به د قیامت په ورځ به مړي د قبرونو نه راپاسي. نو چې مړي راپاسي زما صغرا دا وه المیت فی القبر دا ثابته شوه او کبرا مې هم ثابته شوه.